السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، د فلم سټار جانداد خان په حق باندې ورسېدلو چې او واره به چې تینا پاتې شول چې تر اوسه پورې یو فلم سټار هم ولا نه دی ورغلی چې د ده په غم کې شل شي. راځئ مینوالو، مکمل تفصیلات ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زه د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه یو چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو، د پښتو ژبې فلم سټار جانداد خان چې په ډېرو مزاحیه فلمونو کې هم کار کړی دی او ډېر د بدماشۍ فلمونو کې هم کار کړی دی. د ده پکې دغه شانتې د بدماشۍ پارټ و چې دا اوس عزتمنو د خپور د لاسه په کټ کې پروت دی چې تېر د څو کلونو نه دغه شانتې په کټ کې پروت دی چې ته دغه شانتې د اسلام آباد یو په غټ هسپتال کې د ده علاج شروع خو هغې هم څه سمون ونه خوړو او اوس په سوشل میډیا باندې همدغه خبره شیر کېږي چې جانداد خان یعنې مړ شوی دی، په حق باندې رسېدلی دی، ډېره سخته بیماري تېره کړې ده. خو مینهواله چې موږ کله چې د ده ملګرو سره او د ده خپلوانو سره موږ کله چې رابطه وساتله چې د ګوجرات کې د ده ښځه بچي و، ده سره بیا زموږ په خپله باندې هم رابطه وشوله او خبرې مو سره وشوې چې عزتمن روغ جوړ دی او په خپل کور کې دی، مړ شوی نه دی. ځکه عزتمنو که چېرې دا مړ شوی وی نو د ده ملګري دومره ډېر دي چې د هغوی به د شهید خان او جهانګیر خان دل به د دوی د غمازي کړی وی او حتما به په سوشل میډیا باندې او دغه شانتې ویډیوګانې به یې مخې ته به یې راغلې وي. خو مینهواله دا خبره دروغ ده، دا خو روغ جوړ دی. دې خبره کې څه رښتیا نشته دی چې دا مړ شوی. مینهواله زموږ ته سره نن زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.